الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزیزانو الحمدلله موږ د الحاد د پیریډ په تخصص کې پڑھاو دا څلورم کال دی. الحمدلله دا زمونږ پورا متخصصین موجود دي. موږ نن یو پریکټیکل یو عوامي انداز کې ان شاء الله تعالی تاسو ته د خپل مقدمه وړاندې کوم چې زمونږ طلباء کرام موږ دوی نه سوالات او جوابات کو دوی د ملحدینو د دوی مخامخ شي. کله چې دوی ملحدینو ته مخامخ شي نو دوی به د اسلام د مقدمه څنګه ثابتوي نن به ان شاء الله تعالی تاسو ته موږ په دې ویډیو کې دا وکړو. موږ د یو زمونږ چې کوم طالب العلم دی رحمت الله مولانا صاحب دی موږ بدن یو سوال وکړو چې کله ته د ملحدینو سره مخامخ شي یا د ملحدینو کوم ګروپ ته ورشي او تاسو نه وایي سوالات وکړي نو تاسو په دغه سوالاتو جوابات په کوم انداز ورکوئ. لکه اول شپه زه د ملحدینو یو ګروپ ته ورننوتلم نو هغوی ما نه پیله سوال وکړو چې تاسو الله ثابت کوي موږ ته. نو ما ورله شروع کړل چې خبره د الله د ثبوت نه ده، خبره زما او ستا د ثبوت ده. نو زه اوس هم دا سوال د مولانا رحمت الله صاحب نه دا سوال کوم چې بھائی تا نه ملحد سوال وکړي چې ما ته الله رب العزت ثابت کړي نو ته به څنګه ثابتې؟ ته خپله مقدمه وړاندې کړه چې دا زمونږ طلباء کرام یې وګوري او عوام یې وګوري چې یاره الحمدلله موږ که د الحاد دا موضوع دلته پړاوو نو موږ دې کې د الله وجود عقلي او نقلي دلایلو سره ثابتولی شو. نو زه مولانا رحمت الله صاحب ته درخواست کوم چې دا مایک والي او دا د خپله مدعا ثابته کړي. الحمد لحضرة الجلالة والصلاة على خاتم الرسالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون الآية. أستاذ محترم چونکه پورا کال موږ ته د رد الالحاد په حوالې سره درس راکړو، استاد محترم پوښتنه دا وکړله که یو ملحد راشي او موږ ته ووایي چې د الله رب العالمین وجود موږ ته ثابت کوي نو طریقې کار به څه وي؟ موږ چې کوم استاد محترم نه اورېدلي دي نو زه به هغه ملحد ته وایم چې د باري تعالی وجود ثابت دی په دریو طریقو سره. ځکه زه به اول هغه ته دا خبره کوم چې ستا په نیز د منلو معیار څه دی؟ لکه تم کیا مانوي دا به ورته وایم. خامخا هغه به څه خبره کوي. زه چونکې دعوه به پیش کوم د وجود د باري تعالی چې د الله رب العالمین وجود زه ثابتوم، خامخا چې کله هم یو سړی یو دعوه ثابتوي هغې کې به دوه پوینټ دا به خامخا یاد ساتي. یو پوینټ به دی دغه چې هغه دعوه هغه عقلا ممکن وي. دویمه خبره دا وي چې د هغه دعوې ثبوت باندې د سره به عقلي یا نقلي دلیل وي. چونکه زما دعوه دا ده چې باري تعالی د ده وجود ثابت دی، الله رب العالمین موجود دی، دا زما دعوه ده او دا عقلي ممکن هم ده. اوس په دې باندې ما سره عقلي دلیل هم شته دی، نقلي دلیل هم شته دی. عقلي دلیل به زه اول پیش کوم ځکه چې دا ملحدین د عقل پرست دي. موږ ورته وایو ګوره چې دا څومره حالات په دې دنیا کې د اشیا موجود دي دا به درې حالاتو نه خالي دي. یا به داسې وي چې د دې وجود به ضروري وي چې دې ته واجب ویل کېږي، یا به دا وي چې د دې وجود کله وي کله نه وي دې ته ممکنات ویل کېږي لکه عام انسانان چې کوم دي. دریم دا چې د ده وجود بالکل نه وي لکه یو او دوه انسان وایي چې لکه دوه دې ته یو ویل کېږي یا دوه او دوه دې ته طاق ویل کېږي. نو د دې طاق یعنی دوه او دوه څلورو ته طاق ویل د دې وجود دا ممتنع دی. چې کله اشیا او در درې حالاتو نه خالي دي یا به وجود ضروري وي چې واجب ته، یا به کله وي کله به نه وي چې ممکنات ته ویل کېږي، یا به بالکل نه وي چې ممتنع. موږ به ورته وایو چې راځئ دا څومره اشیا موجود دي دا د کومې قبیلې دا واجب دي، ممکنات دي که ممتنعات دي؟ ممتنعات خو کېدی نه شي ځکه چې دې وجود موږ ته په نظر راسي. ښه چې کله د دې اشیا وجود موږ ته په نظر ممتنع نه شو دا واجب هم نشي کېدلی ځکه چې دا اشیا هر وخت کې نه وي. نن که دا انسانان شته دی 100 کاله وروسته به دا انسانان نه وي. معلومه دا شوله چې د اشیا څومره عبارات دي دا ممکنه واجب هم نشي کېدلی، خامخا دا به وي ممکنات. چې کله د اشیا ممکنات وګرځېدل چې کوم شی کله وي کله نه وي دې لپاره خامخا یو جوړونکی وي. اوس راځئ دې ممکنات لپاره جوړونکی ته ممتنع ګڼې که واجب ګڼې که ممکن یې خپله ګڼې؟
که ممتنع ګڼي نو دا خو نشي کېدلی ځکه چې د یو څیز خپل وجود نشي د هغه بل له څه وجود وکړي دا ممکن هم نشي کېدلی که چېرې ممکن شي نو به دور او تسلسل لازم شي ځکه چې دا څیز به پیدا کړی وي د بل نو دور او تسلسل دا باطل دی لهذا ممکن هم نشي کېدلی خامخا واجب به وي هغه واجب اوس څه څیز دی د دې اوس دغه چونکې موږ استاد محترم ته اصول ویلي په هغه اصول کې یو اصل دا هم چې کله مخبر صادق د یو څیز خبر راکړي او هغه څه وي عقل ممکن هم وي د هغې منل لازم دي مخبر صادق رسول الله علیه الصلاة والسلام موږ ته خبر راکړی د دې خبرې چې الله رب العالمین هغه موجود دی چې کله موږ ته دا خبر راکړو نو مخبر صادق خبر د عقل ممکن هم دی موږ دا ومنو اوس ملحد ماته وایي صحیح ده وجود خو به ومنو خو دا وجود یو نه دی دا متعدد دي نو موږ ورته وایو چونکې موږ سره نقل شته دی لهذا موږ لو کان فیهما آلیة الا الله لفسدتا چې کله موږ دې ته راوستو چې مخبر صادق کله د یو څیز خبر ورکړي هغه عقل ممکن هم وي هغه منل لازمي ده دا فلاسفه هم موږ سره مني ځکه تحمیص د خبرې ذکر کړی دی لهذا لو کان فیهما آلیة الا الله لفسدتا تعدد علیه ځکه په یو مدرسه کې په یو سکول کې په یو کالج کې دوه ماستران دوه پرنسپل تاني چلیږي نو چې کله یو کالج 200 سره چلو پورا عالم به څنګه چلیږي خامخا دې لپاره یو وجود دی او هغه څه دی الله رب العالمین دی دا خو طریقه عقلي وه دویمه طریقه به دا یې هم ورته وګوره چې اسم د شي دا دلالت کوي په وجود د مسما باندې عام الفاظ کې دا چې کله یو څیز نوم ذکر شي خامخا د هغې وجود به هم وي لکه که یو سړی وایي چې یاره رجسټر نو خامخا دې وجود موجود وي یو سړی وایي چې پکې یا چھت خامخا دې اشیاء وجود شته دی څنګه چې ملحد ته وایي چې د خدای وجود نو خدای خو ته وایي که نه الله خو وایي نو لفظ الله اسم دا نوم دلالت په دې باندې کوي چې وجود باندې تعالی شته دی درېیمه طریقه نقلي ده ما سره نقلي ده قرآن کریم کې الله فرمایي وفي انفسکم افلا تبصرون خپل ځانونو کې تاسو غور او فکر وکړئ د انسان باندې چې دا اختراع کړي چې د انسان وجود انسان اخته غټېدل انسان د حواس کار کوي دا ټول په دې ترانه کې د نقل حرکت چې باندې تعالی څوک شری چې دا چلایي دا پیدا کړی دی نو دا طریقه موږ سره استاد محترم چې موږ ته راښودلې وه چې کله هم ته ملحد څه خبره کوې ته به ورته وایې چې اهم خبره دا ده چې ته څه منې معیار د منلو ستا باندې سره هغه یو معیار مقرر کړي دی به ورته دعوه پیش کړي چې د هغې دپاره به دا لازمي وي چې عقلي ممکن وي دویم د هغې ثبوت باندې عقلي نقلي دلیل ته رسوي موږ سره هغه الحمدلله شته دی نو دې سره به تاسو وجود باندې تعالی اثبات کوئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دوستانو تاسو واورېدل الحمدلله چې مولانا رحمت الله صاحب څنګه خپله مدعا پیش کړله الحمدلله زموږ دا ټول متخصصین داسې یو جماعت تیار شوی دی د الحاد خلاف چې دوی الحمدلله څومره تیاری کړی دی ویډیو وګورئ او تاسو به فیصله وکړئ چې الحمدلله د دې مرکز متخصصین څومره تکړه دي او څومره محنت یې کړی دی الله تعالی دې د دوی ټولو په ژوند کې برکت واچوي چې دا موضوع یې زده کړل او انشاءالله تعالی دا د اسلام خادمان دي